د قیامت پر د دې امت د بخنې د پاره الله پاک باندې لټي نابالغ ماشوم چې مړ شوی دی د قیامت پر هغه تم الله اختیار ورکړي سفارش کوا شفاعت کوا نو ماشوم وای مور پلار را لو بخا چا چې می جنازه کړي د اغم او بخا د یو ماشوم په سفارش دونه بخنه وشي حافظ سفارش کوي د لسو کسانو شهید د اویا کسانو اجي سے د سلور سو کسانو او آخر کې عالم ته وي تم سفارش وکا نو عالم وي یا الله زما تعلقات دنیا کې ډیرو سمې مقتدیان او سمې شاګردان سمې خپل خپلوان او سیاران دوستان نو دا خو ډیر خلک دي که د ډیرو سفارش کوم او چته یو پکې پاتې وي او دوزخ ته ځي او ما ته مخ راوړي چې مولوي صاحب ما پیژنې نه زه خو یې د دوزخ ته بوتلم ما هم ته خلاص کا د یو سره بس کوم دی به خفه کېږي الله وایي نن د ګیلې او د خفګان موقع نه ده ستا متعلقین که د اسمان د ستورو په مقدار شي او ته وی چې وی بخه نو دا ټول درله بخمه نو دی عالم کې څه چل دی عام انسانانو په شانتې دی خو که ده کې دا کمال راځي نو دا د قرآن د برکته د قرآن د خدمت د برکته په دې وخت کې به تاسو د خپلو استادانو ته ګورئ چې د دوی لمن به نیسو ډېره ښه ده چې د دوی لمن ونیسئ دا خوښه نه ده چې دا مقام ځان له مستقل تاسو ته الله درکړي په دې له لږ غوندې محنت ضرورت دی چې د دنیا د کارونو له څونه ټیمونه ورکوئ نو دغه شانتې لږ غوندې ټیم دی خپل مولوي صاحب له ورکه چې مولوي صاحب زه راځم ما ته د ورځې یوه مسله ښیه نو کال کې به 365 مسلې زده کړي کله ډېر وخت دی ورکه نو ډېر لږ وخت کې به تانه لوی عالم جوړ شي نو بیا دا مقام تعالی الله درکوي چې دا بې شمېره خلک تاسو د ځان سره بوتلی شئ نو دا دیني مدرسې د دین د خدمت دپاره چوڼی دي میدان حشر کې دا تمام مخلوقات به راجمع وي او دومره جخ جخ به ولاړي لکه جاجر کې کارتوس چې جخ پراته دي نور ځای به نه میلاویږي خو دا ټول میدان به الله پاک خالی کوي یو په یو به ټول د دې میدان نه اوباشي د پولیس ورات باندې به یو یو پورې وځي نو څوک دوزخ ته پرېوتل او څوک به جنت ته لاړ شي د پولیس ورات کې ځای په ځای کونډې دي چیک پوسټونه دي او د هر عمل تپوس هم دی او چې کله په ګیټ ور داخلېږي نو ړومبی فرشته تپوس کوي څوک یې خپل تعارف وکړه نو چې تعارف وکړي نو بیا په پولیس ورات باندې ور روان شي نو بیا نصیبه خپله ده چې پورې ورته وغورځېده او چې کله عالم پولیس ورات باندې ورځي نو دته ویې تعارف وکړه دی وي د فلانۍ مدرسې استاد د فلاني جومات امام ښه مولوي صاحب ته دلته کې ودرېږه دی وایي چې نورو ته اجازت وشو چې روان شئ او زه یې ودرولم چې ما ته څه وایي نو فرشتې ورته وایي مولوي صاحب ته مې دې له ودرولې چې په دې پل څوک ځي او ته یې پېژنې نو دا ته ووایه چې دا پېژنګلو دی دا مې رشته دار دی دا مې اشنا دی دا راله روغ پورې باسه نو ستا په سفارش